هغه صحابه چې په هغه صحابه کې ابو بکر صدیق راځي، په هغه صحابه کې عمر فاروق راځي، په هغه صحابه کې عثمان غنی راځي، په هغه صحابه کې علی مرتضی راځي، په هغه صحابه کې امیر معاویه راځي، په هغه صحابه کې امیر حمزه راځي، په هغه صحابه کې انس راځي، په هغه صحابه کې سعد سعید راځي، په هغه صحابه کې زبیر راځي، هغه صحابه کې عبدالرحمن بن عوف راځي. ما ویل هغه ابو بکر صدیق، کم ابو بکر صدیق چې رب کم ابو بکر صدیق چې هر ځای کې پیله دی، ما ویل رب کائنات پیله دی، رب هغه ته کم مقام ورکړی دی، کم مرتبه ورکړی دا، کم اونچایي ورکړی دا. هغه نه بعد د عمر عظمت ته وګوره، د عمر شان ته وګوره، کم عمر هغه عمر چې د الله پیغمبر فرمای په کم لار چې عمر لاړ شي په دغه شیطان نشي تللی، شیطان ورنه لار بدلی. کم عمر هغه عمر چې په 22 لاک مربع میل کیلومیټر خلافت کړی دی. کم عمر هغه عمر چې هغه اختر وزده هغه کور نه راوځي، په جامو کپړو کې 17 پیوندونه لګېدلي دي. کم عمر هغه عمر څوک به چې ملاقات لراغی هغه عمر څه شو، حکمران وقت څه شو، بادشاه څه شو، هغه حکمران وقت هغه عمر فاروق سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه به د یو ځای کې ناسو، هغه به د یو ونې لاندې ناسو، هغه سره به خلکو ملاقات کوو. ما ویل دا هغه عمر و. هغې نه پس وګوره عثمان غني وګوره، د عثمان غني سخاوت ته وګوره، د علي مرتضی شجاعت ته وګوره، د صدیق صداقت ته وګوره، د فاروق عدالت ته وګوره، د عثمان سخاوت ته وګوره، د علي شجاعت ته وګوره. امیر معاویه کم امیر معاویه چې کاتب وحی دی، د قرآن لیکونکی دی، کم امیر معاویه هغه امیر معاویه هغه صحابه کرام دنیا ګوټ ګوټ ته لاړه. کم صحابه دي هغه صحابه د پیغمبر جان ساران دي، هغه صحابه د پیغمبر وفاداران دي، هغه صحابه د پیغمبر باکرداران دي، هغه صحابه د پیغمبر طرفداران دي، هغه صحابه د پیغمبر سره مینه محبت کوونکي دي. هغه صحابه کرام مبارک نن څوک را پاسېږي، هغه شیعه را پاسېږي، نن د صحابه کرامو خلاف بکواس کوي، نن د صحابه کرامو خلاف هغه تذلیل کوي، نن صحابه کرامو ته هغه د زیان نسبت کوي، نن صحابه کرامو ته هغه په کلم کله چیلنجونه کلم کله کنځلې کوي. ما ویل زما عزتمندو ته راشه د صحابه کرامو شان ته وګوره، او هغه شیعه کم شیعه چې را پاسېږي ابو بکر ته کنځل کوي، عمر ته کنځل کوي، عثمان ته کنځل کوي، امیر معاویه ته کنځل کوي، امیر حمزه ته کنځل کوي، هغه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین ته کنځل کیږي. د هغې دپاره سزا نشته دی، د هغې دپاره گرفتاری نشته دی، ولې هغه صحابه کرام لا وارثه شو. څه نن که د پاکستان د عدالت څوک توهین وکړي هغې ته معافي نشته دی، که نن څوک د قائد اعظم محمد علي جناح بېعزتي وکړي هغې ته سزا شته دی، نه هغې دپاره جیل شته دی. نن که څوک د پاکستان د جنډې بې حرمتي وکړي د هغې دپاره جیل شته دی. خو کاش نن زما افسوس سره دا ویمه نن صحابو ته کنځلې کېږي هغې دپاره جیل ولې نشته، نن عمر ته کنځل کېږي هغې دپاره ولې جیل نشته، نن ابوبکر ته کنځل کېږي نن د هغې دپاره ولې جیل نشته. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین د هغې دپاره آیا جیل ولې نشته؟ افسوس خبره ده چې د هر چا دپاره جیل شته، د صحابه کرامو د ګستاخانو دپاره نشته، د پیغمبر ګستاخانو دپاره جیل نشته دی. او د پیغمبر څه فرمای؟ الله الله فی اصحابی، الله الله فی اصحابی. زمان صحابه بارکه د الله نه ویریږي، زما د صحابه بارکه د رب نه ویریږي. دا خو زما پیغمبر فرمای چې څوک صحابه کرامو پسې بد ردې وایي کنځل کوي، هغې خلکو سره تاسو ناسته پاسته مه کوئ، تاسو هغې خلکو سره خوراک څښاک مه کوئ، تاسو هغې خلکو سره سلام مه کوئ، تاسو خلکو سره دعا مه کوئ، تاسو بیمار پر سیله مه ورځئ، په جنازه کې ورسره یو ځای مه ودرېږئ. دا کم خلک دي؟ هغه خلک چې صحابه کرامو پسې بد ردې وایي. او دا خو هغه خلک دي چې د الله پیغمبر فرمای وما انا علیه و اصحابي. په آخري وخت کې به 73 ډلې راشي، 73 فرقې به جوړې شي، په هغې کې به یو په حق وي. کومه یو ده؟ وما انا علیه و اصحابي. زما پیغمبر فرمای څوک چې زما د صحابو په طریقو باندې ځي به غوره ډلې به جنت ته ځي. ما ویل ته نن وګوره نن څوک د
نو څوک د عمر فاروق خبره نه مني، څوک د هغې پسې خبرې کوي، څوک امیر معاویه پسې کنځلې کوي. وګوره ته زما عزتمندو، د صحابه کرامو دفاع کو، د ختم نبوت دفاع کو، د رسول الله د ذات دفاع کو. یو زما ستا ذات دی، بل ذات مصطفی دی. ما تا ته چې څوک لږه تیزه خبره موکې مونږ یې نشو برداشت کولی، خو ذات مصطفی دا ډېر اعلی دی. د هغې ذات دفاع وکړو، د ختم نبوت دفاع وکړو، د ابوبکر عمر عثمان حیدر د دې دفاع وکړو، د صحابه کرامو دفاع وکړو. الله رب العزت دې مونږ او تاسو د صحابه کرامو د دفاع دپاره قبول او منظور کړي. واخر دعوانا الحمدلله.